ویل څنګه ما یو اعلان کوم چې چا ښځه باوري دوی ته ښځه یو مرغۍ ده چې چا ونیوه د هغه ده که یو ښځه د داروله په بازار کې وکته ما نه دا ګیره کړه. تاسو خو ښځو پېژندلي ښځو ته معلوم دی چې دا اجړا دی بړوا دی کرت نشي بیا حکومت د ښځې سرپرستی کوي او دیواله او تاڼې تلاړه تاڼېدار به الټه تا دباوئ ښځې ته به څه نه وي ښځې 15 پر اشکه کې ناست دي پولیس ورته څه نه وي او که سړي درې کینی وي قانون کې خلاف ورزي راځي پټانګه کې 18 ښځې کېنوه ټریفک والا نه چالاني او که څلور نه 15 سړی ویاله قانون خراب. تاسو خیال کابل نن ولې د خدای د عظیم امتحان په لپیټ کې ولې ډېر 40 لکه خلک ستا په ملک کې تنبوانو کې ولې پراته ځکه چې د کابل ښار چې د لندن انګریزان بم عیاشۍ له دلته راتله انګریزان د کابل ښار یورپ شرموله یورپ څه شی و د هغې په مقابله کې نن پکې اور به دا نن روس غوندې طاقت چې کابلیانو راټینګ کړی دی دا د کابل د ښار خلکو نه دی راټینګ کړی دا په غرونو کې هغه ببر سوبر زاړه مسلمانان چې کوم پراته دي دا غي راټینګ کړي غوړ غوړ ریګمال کړي دلته هم که خیالو کې همغسې غوړ غوړ ګرځي ای نه دي دا کشمیریانو رونه دی جاؤ نا اوپر ڈس کرو نو ٹوپا کے پاس پا دیوال کے خود اعلان دے راکیو شو اوہ ڈس کرو نا وہ دھوپ چڑھے گا تو خود بخود ٹس کرے گا ہم نہیں ڈس کر سکتے او سکتا دا شڑل مسلمانان چی دی او گورے دروس عظیم طاقت سپ دی غرونو کے رئیسا آخو لابیام خو ترننا مقابلہ کئی لگیا دی خدای دے آغا ورز نراولی کدا اور په دې غره را پورې وته تاو زبکم پازو کني په خدای قسم هغه ورځ ډېرې نږدې چې ستا په مخ کې بستا ښځه په بل لاس واچي یو روانه بشي او تا ته به وایي چې کړتو نه کېږي اوس در باندې راپور ته به ورته ګورې او بل به یې د لاس نه نیولي یو روانه فی الحال هم شروع پې شوې خو لږه لږه تاسو وګورئ د دې معززین لونه د شپې چرته پرتی چرته چې بیګا سویلای کراو نو سویلای کراو که سویلی کراو پته نشته راشه هسپتالونو کې وګورئ راشه ډاکټرانو سره وګورئ چې څومره بارشنونه دي څومره رمونی غورځېږي رمونی د پلار په کورونو باندې درې ځل لنګي هغه وخت را روان که د ملک نظام بدل نکو او د ملک قانون بدل نکو عثمان خو یو سړی ولاړو د هغه خبرې اوس افسانې دي دا مونږ را ملګري د عثمان جلسم دې د پاره کوي چې مظلوم یوازې امام حسین نو مظلومان په اسلام کې ډېر تیر شوي دي اول نمبر په کې حضرت عثمان نو عزیزانو عرض مې دا و چې ویښ شئ دماغ کې وسعت پیدا کړئ د خدای دین خدمت کولو ته ملا وتړئ اسلام د پاره ملا وتړئ دا کو سډبو پسې ګرځېده پرېږدئ پرون د دې قوم حال ما کتو دا د چواړیانو جمعداران چې جوړېده دا ممبران نه دي کونسلران دغو له تاسو څه منډې والیم که نه مو یو هېړ جوړ بیا چې دا صوبایي او قومي ممبران جوړه دغو له څه منډې خو چې وزیران شو اوس تپوس هم کې اوسي ایو وزیر کې اوسي الله خیر کړ
सारा कानून बराबर خدای دې پار کې ما خو د وزارت غلوي درته ملاو شو بس خبر خلاص نو دا منبري او وزارتونه دا ټول د مفاد غلط د ملک انقلاب پکار دی انقلاب او دا سه انقلاب پکار دی چې د سرونو ډیر په سرکونو په دې سرک روانه او کاربن او ټیمی گنج در سره او بس تو ګوره کړ ولې دې ما څخه وسته نه دي کړی دا کوګ ولې روانه نو کړ مخه سرک کړ ته وګوره چې دا خلک ټیکيږي کړي نو عزیزانو وقت ډیر تیر شو او یا سر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد یہ بندہ داد کا طالب نہیں یہ ہے آزاد عزیزانو ز دا سے دا غټ ایمان غوندې سړی ما باریکات دیر پوئے گمم او باریکات میں شوق هم نہ دے پدی ملک کے سیاسی ڈیرے پاٹائی وہ جمعیت العلماء دا پارٹی دا ټول پاٹو نکد زکا چې د دې پاټای بنیاد دا په هغه وخت کې خوښ شوی چې چا د سیاست نوم هم نه پیژني نوم دانن چې لیډر لنګ شوی دا او لیډرګي وروړي لیډر لنګ دا او لیډرګي وروړي دوی د مور په خېټه کې څکه چې د پلار پملا کې لا نطفه هم نه و چې د جمعیت العلماء بنیاد د انګريز خلاف کې خوښه د دې بنیاد مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالی وتبارک د دې بنیاد د دیوبند بنیاد چې خخته یې خو کېدا نو بسم الله پیدا ویلې وا چې دا دیوبند به یو قلاوي او دې قلا نه به لندن وشتلې کیږي دا څه وکنه و اوس او بیا خبره ده چې مونږ غوندې روټي خلاص هم را پاسي چې اے دیوبندي جړې نه اے دیوبند یو کاروان او کاروان پسې همیشه سپو غفلی دي همیشه لیکن د سپو غفا د کاروان پر رفتار کے فرق نہ راوی او تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے ورش ہے ماں پا دلی کے د دیوبند شان ولیدو ما د هندو په سینه باندې د دیوبند وقار ولیدو ما د هندو په سینه باندې د تبلیغي جماعت وقار ولیدو تاسو ورشه نظام الدین اولیاء کې د هندو په سینه باندې حضرت جی ډیره ده او په لوډ سپیکر باندې اذان او خطبه د هندو په سینه ویلې کی د دلی شاهي مسجد وګورا د دلی د پاسه ده په لوډ سپیکر باندې
داغه اذان ویل کیږي او هندوانه مغه وخت کې چپ چې اذان وو. نو عزیزانو ما تماشا وکړه د دیوبند شان هم او اوس بیل خبره ده زمون په خبر کې اوسو دیوبندیان دا سیاسي رشوت راندر کړ خیر ده توبه به وباسي توبه به وباسي دا د دې وزیرانو دا را پاسي رونو ما دی جمعات لا 50,000 روپے اعلان کړي دا تاسو کوي چې 50,000 دی حکومت ورکړي دي راشي درادم خیل اخوروال مدرسې ته یو کالو شو چې 50,000 روپے اعلان شوه دی والله کتر اوسه ورکړي د پلوڅای مدرسې ته د 2,00,000 روپے اعلان شوه دی یو نیم کالو شو والله ته ورکړي دلته هم کړی دی خدای خبر چې دلته سال دی تاسو پوه شئ خیر دی دا زمونږ وروڼه دي توبه به وباسي. بله خبره ده چې ما نه ډېرو خلقو بله ورځ راسې تپوس وکړو چې دا شریعت بل تاسو خو څه ونه وې ما وی چې زما څه کار دی زما څه کار دی چې زبا شریعت بل هغه چاته پیش کوم چې چا د راتلو سره د اسلام ډولکې په غاړه کې اچولیو او 10 کاله دا قوم په دوکه کې وساتو زما څه بیا دا د قومي اسمبلی ممبران چې دا قوم د اسلام په نوم دوکه کړو چې رونو زه قومي اسمبلی ته دی له ولاړم چې په اسمبلی کې اسلام د پاره چغه وام په اسمبلی کې اسلام د پاره چغه نه وه د نننی اسکل هغه تعالیه لاله قوم ته پسترګو کې خاورې زبا واور زما دي د خدای په ذات قسمی او بیا مې د خدای په ذات قسمی او بیا مې د خدای په ذات قسمی چې په منبرای او وزارت کې د ناموس محمدي خدمت نشم کوله او په دې منبرای مې متیازه ونکړي زما زبد دوه ننین پیدا د 2 لکو نه پیدا وزیر او د ناموس محمدي شان میں اوچت نشو ساتلے او په دې وزارت میں متیازه ونکړي زبد دوه ننین پیدا د 2 لکو شرمې دلو په کوم سترګو تاسو دې قوم ترازی چې شریعت بل می پیش کړی دی دوا وکړي دوا نه کوو نن زده بل شي په حق کې زده دې په حق کې چې د ایران غوندې انقلاب په دې ملک کې مراشي تاسو وايي څنګه برازي ایران کې یو خمینی انقلاب راوستو یو څو لکه چې جټکا کټول د سړي ځامن شي دي کني 9 کروڑه پاکستان دے 9 کروڑه 2 کروڑه بالالوم دا 2 کروڑه به اله د سړي کلی سلوه کاله وشو چې دې قوم د اسلام سره څوک هر حکومت چې راغله ده اوله ټوکې او لوبې د اسلام سره شروع کړي آئنده وګوره یو جمعیت ته چې دا خالی او ذهن خلق ده واقعي په دې ملک اسلام راوستل غواړي بل خبره راته ما دا خبره وکړه چې جمعیت العلماء اسلام دا هغه پارټي ده چې لا وجود په دې ملک د سیاست نو او د انګريز خلاف اوله بسم الله جمعیت العلماء اسلام ویلوا بیا اوس زنګل د زمرونه خالی نه کوي که مفتی محمود زمره شیخ الهند زمره
आलाड़ो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रा पैदा ठीक से मौलाना मदनी लाड़ो पाकिस्तान तकसीम शो मुफ्ती महमूद और गुलाम गौस हजारवी रा पैदा कदुई लाड़ा दजमरी पजाला के जमरे हो अल्लाह फल रहमान रा पैदा तासु पटोल पाकिस्तान के दफल रहमान गुंदे अकल दागा गुंदे फहम दागा गुंदे जकावत पटोल पाकिस्तान के यो मुलादी उखई मुंग बपदे की फल रहमान पचर कुती की केनो आगा मैदान करो यो लादमोरा पैदाम न उच्च जीलू नो के तासु ख्याल रहा यो फल रहमान गुंदे उखई और ताकत फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर ताकत फरहाद गुंदे हिम्मत जान के पैदा कर खैर अर्दाओ फल रहमान गुंदे पैदा कई अगे न बात बलदा चवाउर माता अर्थ मालूम बाद सियासी खल को खबर जमा गगुन तरारस पाया पोश कली वो खुदा कसम चनंद सूबा सरहद दुनिया चदा आगा द मुफ्ती महमूद द पलाव लान देदा और द फल रहमान द सादर लान देदा और मंग गुंदे स्पायान वर सरदी दा से बाजिंगरे बदर बांधे वारों चरोटाई बो उमर लखवन नदर के दा से बाजिंगरे बदर बांधे वारों आगा काये बदे पलटाओ कम लका देखो गोरे दलता अख्तरुश ओ दते खबर खलको खास तौर पे खौरियान वाओरे जमा ईमान दादे मौलाना अब्दुल हकीम लोई पे खौरे हो मुफ्ती अब्दुल रहीम लोई पे खौरे हो मुफ्ती अब्दुल कयूम लोई पे खौरे दे मुफ्ती शहाबुद्दीन लोई पे खौरे दे मूंग बटोल राजू और दाहले पेशावर द सूरी लांदे बकीनू और च जमून ज्वंदी दा अख्तर और दरोजे फैसले बपदा गजे की योसो कसानो द चीफ मिनिस्टर खुशालो द पारा हुई कि शहादत गलत थे शहादत गलत थे कदा शहादत हिलाल कमेटे द प्लाजे बिस्कट खोरो तरह गले जब सही है जब सही है माला तबलीगियान इमामान तालिबान अगर कसान के जमाना यो पलक ईमान और दियानत उचतो दागी शहादतो अख्तरम करे दे बिया बेम कहूं बिया बेम कहूं बिया बेम कहूं बिया बेम कौम लिखते रोटी खलासम पेजनी और गैरतियानम ताली सदम पेजनी और गैरतियानम पेजनी अखबार के बयान रहा है यह उस तन में के वर्ताऊ वाला तरनन है दर्द न खलारी तरनन नाजिदान खारियान और मंगा टोल योरू सोच चला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वही दा टोल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी औलाद दे टोल खारी और पुख्तून के ऐस फर्क निश्ता कसो कोई गुल बखुरी तासो ख्याल रहा खारियान जमुंग दी और मुंग द दुई दा शैतानत तुम चा करे कि बिजलीगर मुला खारी और पुख्तून के फर्क कई खारे और पुख्तून खुद सके वल्लाह च द मशरिक और द मगरिब मुसलमान के जफर को न कर द मशरिक और द मगरिब